دا جنۍ په پنجاب کې په یو پنجابي باندې واده وه. هغه چې د هغه ځای نه کله دلته د پلار کره راغلی ده، نو بس د دې بیا واره نه راتله، زه نه ځم واپس. دا ورور ورسره بزد و چې یاره ته به خامخا ځې. پته ولګي چې د دې د واده څومره موده شوې وه؟ د دې صرف او صرف زما خیال دی چې ودنون منځ کې چې دی مطلب میاشتې نه وه پوره، میاشتې لا پوره نه وه. څنګه ترجیح ورکوو یا مینه ورکوو، هغه رنګ کې هغه لور له نه میلاویږي او نه ترې هغه رنګ کې تپوس کېږي میندله واقعیه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو اوریدونکو، ډسټرکټ بونیر سټیشن پولیس سټیشن چې کوم دی توتالی دی، سټیشن هاوس افیسر محمد عارف صاحب، پرویز صاحب، د دې دا ټول ټیم را سره موجود دی. تاسو داسې پته هم ده چې په پښتون ټولنه کې یا په دې پښتنو کې دا یو وبا شته چې چېرته کې زوی له ډېر حق میلاویږي یا هغه له زیات حقوق یا زیاته ترجیح ورکوي، نو هلته کې دې لور له دونه هغه رنګ کې ترجیح یا هغه رنګ کې مینه نه ورکوي چې کومه پکار ده. تاسو هم ګورئ یا کتلی کېږي یا تجربه کېږي هم چې کله موږ رشتې کوو د زوی نه هم تپوس کوو، زوی نه بلکې یو نه اکثر تاسو وګورئ چې زامن هم په خوښه باندې ودونه وکړي، خو که چېرته تاسو وګورئ چې یاره لور نه ده، دا لور ټیک د په خوښه خو نه شي کولی، ځکه چې پښتون معاشره ده او زموږ پښتانه بیا د دې حوالې سره ډېر زیات سخت دي، ویشتل هم کوي مړ هم کوي. خو چې کم د لوریانو د رشتې کېږي دې نه بیخي زه دا وایم چې نظرانداز هم کړي، تپوس هم ترې ونه کړي، هغه رنګ ترجیح ورنه کړي، نو چې بیا خبر شوی نه مرګ جوړ کېږي. دغه شانتې یو واقعیه دې سره څه مشابهت لري یا مشابهت یې کېږي چې یو جینۍ ده هغه چېرته پنجاب ته واده شوې وه، بیا به دلته راغلې وه یا به خفه وه هلته به تله نه، نو بیا ملزمانو چې کوم ده هغه ویشتي ده. دا ملزمان یې په رشته کې څوک دي، دا جینۍ څوک وه، د دې دا چې کوم واده و د دې څومره ټایم شو، په دې باندې سټیشن هاوس افیسر محمد عارف صاحب سره خبرې کوو. دوی پکې کافي کار کړی دی، کوم چې په دغه جرم کې کم ککړ یا ملزم یا ملزمان دي هغې پورې هم رسېدلی. ډېره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې ما ویل په پښتون ټولنه کې تاسو یا موږ زوی له چې څنګه ترجیح ورکوو یا مینه ورکوو، هغه رنګ کې هغه لور له نه میلاویږي او نه ترې هغه رنګ کې تپوس کېږي. میل دا واقعیه څه وه؟ ډېره مننه منګل صاحب، ستاسو ډېره شکریه. او دا یو وقوعه موږ ته داسې شوې په 15 تاریخ باندې 15/5 باندې چې یاره یو زنانه چا ویشتي او چې موږ موقع ته لاړو، هلته موږ وکتو نو د هغې هغه پلار موږ ته راپورټ کړي چې یاره دا زما زوی ویشتي او د پلانکي په ایما یې ویشتي ده. هغه ایما والا چې کوم نو هغه رشته دار یو د هغه، موږ هغې کې مقدمه درج کړه، بیا چې هغې کې موږ وجینات وکتو نو وجینات دا و چې دا جنۍ په پنجاب کې په یو پنجابي باندې واده وه. هغه چې د هغه ځای نه کله دلته د پلار کره راغلی ده، نو بس د دې بیا واره نه راتله، زه نه ځم واپس. دا ورور ورسره بزد و چې یاره ته به خامخا ځې. ورور ورته ویل چې هلته لاړه، د خپل خاوند کور ته لاړه چې هغه ورته ویل چې زه په دې واده خوشحاله نه یم او زه نه ځم. نو هغې کې بس خبره بیا دې ته ورسېده چې پایر ته ورسېده، نو بس دې جینۍ باندې ډز وکړو، دا جینۍ مړه شوه. موږ مقدمه درج کړه، ملزم خو چونکې د موقع نه تښتېدلی و، په دې کې موږ هغه ملزم پیله راټینګ کړو چې د چا ورسره سلا رضا د دې جینۍ د رور سره وه چې یاره دا به وجنو. نو هغه هلک موږ پیله راټینګ کړه چې موږ ګرفتار کړو، بیا د هغه موږ انټاروګیټ کړو، د هغه په نشاندهي باندې موږ بیا اصل ملزم ته ورسېدو، هغه موږ علیه قتل سمیت ګرفتار کړو. د چې څنګه دا واقعیه وشوه په دې کې دا کسان نومینیټ شوي وو اننون و که نه ملزمان معلوم وو؟ نه جي دا بالکل ډایرکټ داویداري کړې وه. چا پکې داویداري کړې وه؟ مدعي څوک دی؟ پلار یې دی جي. پلار یې څه ریپورټ کړی و پولیس؟ پلار یې دا رپورټ هم دا کړی و چې یاره دا د ما لور وه، دا ما په پنجاب کې ورکړې وه او دا راغلی و د خپل تره سره، د دې جینۍ تره چې کوم هم په پنجاب کې و، د هغې په وساطت دا رشته شوې وه. نو دا راغلی اوس ورته موږ وایو چې ته خپل کور ته دا نه ځي، نه تله. نو دې ورور ورسره په دې باندې تلخ کلامي وکړه، موږ په دې خوا کمره کې ناست و، دوی ور خوا کمره کې ناست و، په دې کې د ډزه واز شو. نو دا جینۍ په وینو سره بار راووته او مور یې بار کټ کې ناسته وه او هغې په هغې کې راپرېوته او سا یې ورکړه. څو ډزې ویشتي وه؟ یو ډز لګېدلی. کوم ځای؟ بالکل رسا پرې سینې ویشتي. پلار یې څه ویلو چې بیا دلته رالوه؟ خو به هم ډېر زیات خفه و دغه شانت واقعې کې، ځکه په دغه څیز باندې خو به خفه و چې یاره دا زوی چې څه وکړو خوښ یې ونه کړو.
او جی نو خپه خو ډېر ځکه خو یې پیداویداري کوله خپه پې و ډېر تکلیف وته ملزم څه نشه یو نه بالکل ټیک ټاک و بالکل ټیک ټاک و خو اصل کې منګل صاحب زمونږ اصل کمزوري دا ده چې مونږ خپل استاد څنګه چې تا خپل انټرویو کې مخکې وي چې یاره مونږ بچو له دونه ترجیح ورکوو زامنو له چې لوڼو لا هغومره نه ورکوو هغه حق هغوی له نه ورکوو څه پته نه چې د دې د واده څومره موده شوې وه د دې صرف او صرف زما خیال دی چې ودنون منځ کې چې دی مطلب میاشتې نه وه پوره میاشتې لا پوره نه وه هغه لاسونو هغه نکریزې او هغه هم لازم چې لا بالکل د وینو په نکریزو بدلې کړي هسې ملزم هم واورېدو ملزم هم دغه یو بیان و چې یاره مطلب دی چې دې زمونږ عزت دغه کوو مونږ ورته چې خپل خاوند کور ته ځه او دا نه تلنه ما ورته دا رشته یې هلته څنګه وکړه په پنجاب کې د دې یو تره هلته چې کوم دی په اوسیږي رهایش پذیر دی نو د هغې په ذریعه دا رشته شوې وه تاسو ته واپس راځم پرویز خان څنګه تاسو غي تاسو هم دغه دی هغه کې کار کړی وي چې چوسب سره موکیل هم تلی وي سم وکتل یا څه وایي دي خلکو لا بس هغه وعلیکم السلام منګل صاحب تاسو ته په خیر علي وایو دغه د واقع تفسیر خو چوسب بیان کو او بالکل په دې ټیم کې موږ انویسټیګیشن سټاف چوسب دا ټول ټیم شامل څه دی په دغه وکوه کې کم پیسټل استعمال کړو دا 30 بورو د سره چې کم دا 30 بورو دا مطلب لیسنسدار او کنه نه لیسنس پته خو نه لګي غیر لیسنسیات تا او دا دغه بل کوم شریک ملزم چې سره په دې وکوه کې د دنه چتا د دې بل ور سره سکردار او پرویز خان دا زموږ لګ دي کتون کو دا رشتہ دارو دا رشتہ دارو او یو خلک ته ټول نه د دې پکې ولې دی رول لیول شیطانی او چې دا ولا نو دا خاندانی دغه خپل صلاح دغه کړي کنه نو دی وسرم د قتل په دې دغه کې چې دی شریکو چې او بالکل دا وجله غواړي اسی عارف صاحب تاسو به تفتیش وغیرہ هم کړی تفتیش هم دغه معلوم کو چې راسیز هم دغه شانتی دی او بالکل حقیقت هم دا دی حقیقت هم دا دی چې دا خدای چې کوم دا جنۍ کم عمر جنۍ و تقریبا 20 نه ولا 25 اسی خو عارف صاحب زبون دا پښتانه نه دي موږ سره خو د جنت او دوزخ ټیکټونه هم دی کنه مونږ خو چیرې او دغه خو کردار ټیک نه دی او دغه دا کړو ټیک نه دی ځکه مونږ خپل سکو خیر او زنانه مطلب اسه کې چرته چاوته په غلط نظر مو غتل نه بس بیا تماچا ټوپک او وشتل اصل وجه دا چې مونږ یو سړی استا دا یو خبره ټیک ده چې مونږ ډایرکټ وای د جنتی دی دوزخی دی شهید شو اوس شهادت او یا دغه چې کوم دی الله تعالی انسان له کردارو کې دغه په نیت ورکي مخکې به مونږ پر ویریفیکیشنو کې ویریفیکیشن چې مونږ یو سړی کولای کې مونږ ادم سزا یافته ادم مشتبه پاکر نو مشتبه خو مونږ ته پته نه لګي چې دا مشتبه دی کنه که مشتبه پته لګیدې نه بیا بلادونه مسائل نه جوړېدو نو مطلب چې دی دا خلک چې کوم دی دا زنانه چې کوم دی دا حق چې دینه دا تاسو کړو چې یاره تعال ورکو وردی کو وردی نکو بیا مطلب چې مرګ ته مالک هغه ته په انټروګیشن کې دا و چې لکه ستاره هغه سره د مرګ سکارو پلار وو ته غوزان به دی وهلی ته خو هم د یو تم دغه پلار زوی او دام د پلار لودم دا فیصله بستا مور کول استا پلار ها اوس تاسو د عارف صاحب خبرې مو اوریدي پرویز صاحب خبرې مو اوریدي تاسو اوس دا ګوري اکثر کنه لکه خلک وی چیرې ترهګری دا دهشتګردي دا زه اوس تاسو دا ګوره یو خبرونه نه بلا خبرونه روزانه په حساب باندې زما خبرونه تاسو ته زوره وړم ای کی مختلف جرایم وی د پیښور می د نوخار 400 چې کوم پورې زما کوشش نو زم موزاد بونیر کې موجود یم بونیر ډیر زیات خواګه او پښتانه او ډیر درانه خلک دي تاسو اوس وګوره زری خلکو ته چې ګوره ترهګری خو زه یو جدا خبره ده خو تاسو خپل ځانونو لوګړي د ترهګری نه جدا خور تاسو وجنه مور تاسو وجنه پلار تاسو وجنه پرور باندې تاسو صرفنه کوي کچاره ته پلاره کې اوس د ډیر نه یو د تجربي په غره ته اوس هم ساده کپړو کې به د پولیس هم شي زمم شملاړ بشو کلهګم معمولی چې تګاړې مونږ چا سره لګم وګرول یو جنگول کلهګ دی متنی غو قتل تماچر او باسي او تاسو دا کپړې پیورانی غرض مقصد دا دی چې زمون په معاشره کې کم عدم برداشت او یا زمون کم یو بل لغه صبر دی هغه پیمانه چې کم د بالکل ختمه ده دام یو ډیر زیات افسوسناک خبرونه و د دې خبرونه غرض مقصد هم صرف دا چې سټیشن هاوس افیسر عارف صاحب هم په د خبرې چو کې د خلکو ته چیرې واقعي خبره راځي څنګه د یو سړی د یو زوی څنګه په معاشره کې حق شته نو کوشش وکړئ چې تاسو خپل زنانو لا لوریانو لا ای سره مینه وکړئ او هغه له پوره حق ورکړئ کوم چې د زامنو وي ډیره زیاته مهرباني منګل صاحب مهرباني خوشاله اوسئ